یو څو څیزونه دي چې کله یو انسان یې وکړي الله سبحانه وتعالی هغې ته د جنت محلات په هغې سره ورکوي. په جنت کې ولا کور جوړ الله سبحانه وتعالی، لکه سړی ایمان، اسلام، هجرت او جهاد فی سبیل الله وغیره دغه شان دي نور. او یو دام دی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې څوک دا عمل وکړي، رسول الله انا زعیم هو الزعیم والحميل ولمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. او یو روایت کې داسې راځي په دې کې خود رسول الله وایي هغه انسان دپاره ذمهوار یم چې چا ایمان راوړو په ما باندې، اسلام یې راوړو، هجرت یې وکړو، د جنت په یو ښه ځمکه کې سربه ځمکه کې ولا زه د کور ذمهوار یم. دنیا کې خلک ښځې پسې ګرځي، دا ځای یو فصل ښه کوه، دا ځای باغونه ښه کوه. نو الله سبحانه وتعالی د دې مسلمان دپاره په جنت کې قیمتي ځمکه اخلي. یو حدیث کې داسې دي وانا زعیم لمن آمن بي، دغه انسان دپاره زه ذمهوار یم چې په ما باندې ایمان راوړی دی، اسلام یې راوړی، جهاد یې کړی د الله په لاره کې. بیا ویلي وببیت فی وسط الجنه، د جنت په منځ کې مو د کور ذمهواري کومه. وببیت فی اعلی غروف الجنه، د جنت په اعلی بالخانو کې مو د کور ذمهواري کومه. بيقول من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من شر مهربا يموت حيث شاء يموت. ويچا چې د اعمال وکړه او د خیر عمل طلب کوي، د هر شر نه تختی او په دې باندې ولا مرګ رااله، نو الله سبحانه وتعالى به دغه داخله. نو په دې کې چېرته موږ غور وکړو، سوچ پکې وکړو چې ما او تا د خپل اسلام باغی من څومره عمل کړی، کلمه مې ویلې ده، څومره عمل ما وتا کړی. یو صحیح حدیث کې داسې راځي ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله علیه الصلاة والسلام یو ځل ناشنا خبره وکړله چې ان فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، چې الله سبحانه وتعالی په جنت کې داسې محلات تیار کړي دي، داسې ځایونه تیار کړي دي چې دا غي دا بهر طرف ته دنه نه ښکاري، دنه د بهر نه ښکاري. وای به د الله رسول چې دا چا دپاره تیار شوي دي. نو یو ناشنا خبره وکړه چې اعد الله تعالی، د الله سبحانه وتعالی تیار کړي دي لمن اطعم الطعام، چې څوک خوراک ورکوي، همیشه دپاره خوراک ورکوي غریبانانو ته یا میلمهدوست سړی. زمونږ په اسلام کې څوک چې میلمهدوستي کوي، په خلکو باندې خوراکونه کوي، ښه خوراک راوباسي خلکو ته، د ځان نه شوم نه جوړوي چې سبا په کور کې ډېر څه پراته دي، د خپلو بچو دپاره که میلمه پرې راشي یا چاله ډوډۍ وکړي، نو په کار ده به ښه ډوډۍ وکړي، ښه خوراک ورته ورکوي، د خپل وس مطابق خو ښه خوراک په خلکو باندې کوي. لمن اطعم الطعام بل والان الکلام، نرمې خبرې یو سړی کوي، د هغې دپاره الله تیار کړی. چې کله م یو چا سره میلاویږي که ډېره م غوسه درځي، سخته خبره ځان دې ساته، ځان ته کلک ساته، نو نرمې خبرې څوک الله سبحانه وتعالی د هغې دپاره تیار کړی. وتابع الصيامه، یو سړی روژې نیسي او مسلسل روژې نیسي، دغه انسان دپاره الله سبحانه وتعالی په جنت کې ځای برابر کړ. وصلى بالليل والناس نيام، یو سړی تهجد کوي، د تهجد لمونځ کوي، نو الله سبحانه وتعالی د هغې دپاره جنت د محلات، دغه بلډینګونه، دغه قصور، دغه بنګلې تیارې کړي. یو صحیح حدیث کې داسې راځي چې یو سړی د هغې ماشوم وفات شو، که لور دی که زوی دی. امام بخاري یو حدیث راوړی او جامع ترمذي هم راوړی، امام الباني ورته صحیح ویلی دی چې یو مسلمان د هغې لور وفات شوله یا زوی وفات شو او هغه په دې باندې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، موږ ټول الله ته ورګرځو، الله سبحانه وتعالی ته ور روان یو، په دې باندې جزې پزې ردې بدې ونه وایي،